دا نه منه څوک هم نه کوي بس هغه به بېجنه وي نور نه کې هر کار کوي هغه بېجنه نه دی نه زناکار هم بېجنه دی چې شپه ورځ په مسجد کې ولاړ لیکن زناکاري کوي دا بېجنه دی غلا چې کوي دا هم بېجنه دی غیبتي هم بېجنه دی چې الله کوم شی منع کړی هغه انسان کوي دا بېجنه دی الله چې پر کوم شی باندې انسان امر کړی هغه نه کوي دا بېجنه دی بېجنه دا نه منه چې بچا عقلمند کوي په اول صف کې ولاړ اول صف یې ټینګ نیولی و نور نو هر کار کوي غیبت دی کوي شیطانت دی کوي منافقت دی کوي بده ښه سړی دی دین دی دینداره دی دغه بېدینه دی غټ بېدینه دغه دی یو سړی دی بیا خالي لمونځ نه کوي نور هر ښه کار کوي نو دا دین دوسته دی دا بېدینه دی اول نمبر بېدینه دغه دی لهذا خو یوه خبره درته کوم چې ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر الله تعالی فرمایي چې لمونځ انسان د هر قسم بدو کارو څخه راګرځي که یو انسان دا غواړي چې زه د هر بد کار سره وګرځم د هر بد عملي سره وګرځم لمونځ د پرچیم کوي په جماعت کې کوي او د سنت د آداب د شرایط د ارکانو د مستحباتو مطابق دی کوي دی بیا په یو ګناه کې ډوب شي دی بیا یو ګناه وکړي کوچنی ګناه بیا دی وکړي نن سبا چې موږ په هره ګناه په هره فتنه کې ډوبېږو زموږ لمونځ یا د لمونځ فرق کم نه دی یا لمونځ د سره کوونه ځکه موږ تباه الله جل جلاله د موږ څخه چیز دی ناراض په هره وجه باندې الله جل جلاله بس د موږ څخه ناراض که د وزیرانو په وجه سي که د باران په وجه سي قاچالۍ م را باندې راغلې وزیران مې د دنیا نمبر 1 فاسقان نمبر 1 فاجران هغه خبيث الخبائث هغه بس موږ مشران هغه بس موږ وزیران هغه بس موږ بادشاهان د دنیا نمبر 1 فاسق او فاجر بس موږ مشر موږ به وزیر موږ به بادشاہ دا څه وجه خو اعمالکم عمالکم که حدیث نه دی مفهوم دا حدیث دی چې اعمالکم عمالکم ستاسو عملونه په پرتی باندې مشران بس که پرتی باندې فاسق او فاجر وزیر رالی او که پرتی باندې فتنې راکلي پرتی مصیبتونه راکلو پرتی باندې قاچالۍ راکلي پر خپل اعمال باندې نظر وساتئ چاته بد مو وایاست اعمالکم عمالکم ستاسو عملونه په پرتی باندې مشران ستاسو رئیسان به ستاسو وزیران به ستاسو بچان به دا د دنیا مازی جلک عذاب دی دا عذاب نه دی قسم په خدای کې یا دغه قاچالي عذاب دی یا دغه فاسق او فاجر وزیران پر موږ باندې دا عذاب دی دا یا عذاب دی خو مازی جلک دی د دنیا خدای مې د آخرت د عذاب او عذابونو خالته دی رحمتونه او عذابونه الته دی دا مازی جلک دی دا عمران رقم خبيسان چې پر موږ باندې مشران کړي دا خالی جلک دی دا قاچالي خالی جلک دی خالی الله تعالی د خپل ناراضګۍ اظهار کوي چې زه ناراض یم دا عذاب نه دی خدای تعالی دې عذاب نه باندې راولي عذابونه تر دې وتلي دي الله دې موږ ټول ته هدایت وکړي خدای دې هدایت راته وکړي عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا سزاد خادم بچی د هوا آدم خدایا سزاد خادم بچی د هوا آدم